पमैदान जंग वाला गिदो प्रेम जंगदा पमैदान जंग वाला गिदो प्रेम जंगदा पमैदान जंग वाला गिदो सरगंडे दो तुरा संगता पमैदान जंग वाला गिदो प्रेम जंगता पमैदान जंग वाला गिदो लना जब स्पोर सरगंडे दो जंग वाला गिदो प्रेम जंगदा पमैदान जंग वाला गिदो जब स्पोर बदल बचा क्रिसोड़ा वार दे कबिया हुई बर पलोरी no se la rawa sete kalangda pamaidan jang wala gido prem jangda pamaidan jang wala gido anna jab sparata da siwaya Karbala doya nan breg takbal malangda pamaidan jang wala gido prem jangda pamaidan jang wala gido Shah
شاد بیلا پرگداوی شمری کم نگتا پا میدان جنگ ولگی دو پریمک دا جنگ دا پا میدان جنگ ولگی دو زدارو د خوږو وړونو جدای ډیره سخت ده علمدار سوار د حسین خیمه دراغللو جنگ جزا د نشو ملو بدر د دویم کله دالی اکبر قدر من خور آدابا صغیرت من اوری را میڑنی ترساد بابا حسین خیمی دروغلل مولا حسین ایوا جمله وڑی لور دا وگا ایوا علم دور دا وگا و دیائی دا ود ما وڑی لوره بیا بنیائی چه خوگ دمو کلیشوی بیا بنیائی چه خوگ دمو کلیشوی بیا بنیائی تلو مگشوری شوی سکینہ و سلم دارشتو دے پراتا سکینہ و سلم دارشتو دے پراتا بیا بنیائی وڑی کلی مصری شوی مزدگار دوڑ مخنی وینی راشی بیا بنیائی تلو مسار بکری شوی شمر جوړاوي د اور لامبي وي کربلا کې د ارداس کې جنازې شوې وې ګوینه د وې ګوینه کې ګوړ مخنه د جوړې نشانې شوې علمدار اورورا بیا بنا پسیگه یا کوڑی جامی وینو سرسری شوی یا سکینہ دشو برس کی دیر وسطیه ککڑو کی باندر دویل چی وڑی شوی بکرائی نوی کلا پاسی کلا لویگی تا تغا کوی تلا مرور جمی شوی یورور بیا بال کمین نبسیگی ڈیڈ مخوم وی کربلا کی ور لمبی شوی وشوا اوس کې د طلاق معلوم دارا یا ورور
وشوه نن مخیان دی بی اثری شوه یس داری با زورورونی جان خارج کو اگوی مخنت آسانی که برش بیشوه یا حسین سورة المباركة الفاتحة كريم خدای جامع حقدارون رحمه کی جمله مؤمنین مؤمناتون رحمه کی بسم الله الرحمن الرحیم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد بر محمد وعلى محمد صلوات صل على محمد وعلى محمد یمو تاسو د پاک مجلس ته د حسنین امور حاضر شي دویم صلوات بلند اوس را ختم کوی صلی الله محمد و آل محمد کریم خدایا کریم اهل بیت حتیرا د محرم الحرام خصوصی ایام دی د ایام الخطیره یمو د غزدری کریم خدایا قبول و منظور وګرځولې کې د څورو مؤمنان سره غړي دي ټولو شرعي مرضونه افراکي چې مسافرین وي سفر به خطر وګرځوي چې خپل بیمارون وي خونو کې بیماری وي سپټالو کې وي صحت ابیا زمتنی واغستوي خصوصا د منجي بشریات د امن و امان نقیب زمانه مولا ظهور باندې تعجیل د فار دریم ستول بلند او صراحت مکو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما محمد المصطفى وآله المجتبى الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين بر محمد وآل محمد صلوات صلى الله محمد وآل محمد أما بعد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم بر محمد وعلى محمد صلوات صلى الله محمد مؤمنین کرام صاحبان فهم فکر د محرم الحرام انم شپه ده څو علماو منصوبه کړي ده او واپای شاهنشاه قمر بني هاشم بني هاشم و میاشته باب الحوائج ابو القربه قربه عربی کې ماشک ته آئی د ماشک وچات کون کې
نیزې کې لوړ شي فرات نه ماشت راډاکي هغه ته ابوالقیر بیایي. د عباس وپا څه توری نیام کې وي څه دښمن خوب نشي کوی هغه ته د عباس یایي. ځکه شاهنشاه د کربلا څخه کله عباس چیغې کې راغو مولا یو شعر دی ویله میرني اوروره هغه سترګې چې تا خواب و ډار وجې نه خوب نشو کوی هغه به نن خوبه کی هغه سترګې چې خوب یې کولو تا وجې نه هغه به نن خوب ونه کی. نه علمدار عباس علیه السلام باب الحسین دی. چې کله کربلا ته لاړ شي په کار داره چې اول یې عباس زیارت وکړي بیا یې حسین زیارت ته لاړ شي. باب معنا دروازه، انسان دروازې باندې دخول کوي دخیلیږي. چې مولا حسین ته ځي ناوه ټولو نه مخکې باب الحسین ته عباس ته راشه هغه نه وروسته بیا حسین علیه السلام ته راشه. خو عباس لکه څنګه تاسو علماو نه اورېدلي دي نن ورځ هم بیا اورېدلي وي چې علي اکبر شبیه رسول دی خو عباس شبیه امیر المؤمنین علیه السلام دی. کربلا کې د علی شبیه هغه عباس دی. نه مولا امیر المؤمنین بیبی نورسته چې کله بیبی زنده وه که شریعت کې ځنه احکام بیله بیله دي. لکه قرآن حکم دی قرآن د سوره نساء کې یی چې یوه ټیم باندې یوه وخت باندې یو سړی څلور ښځې کوی شي دا اجازه دی د شریعت حکم دی. خو دغه حکم نه ایک یو امیر المؤمنین مستثنا و څو پورې د حسنینو مور زنده وه علی باندې بل واده حرام و. دا د بیبي فضیلت دی څو پورې بیبي زنده وه علی ته بل واده حرام و حرام. نه بیبي نه وروسته خپل ورور عقیل څه علمي انصاب لرونکی و. کائنات و مولا نه زراور چوک نشتا مولا علم کل ده. ان مدینة العلم و علی بابها ټول علوم و دروازه اغا ذات امیر المؤمنین ده. خدا جمله څه وکړه عقیل اورورا عربو کې ایوی میړانې قبیلینا متواده وکړه. و دویمه جمله دا وه څه ماته خدای هغه نه یو میړنی زوی راکړي. دا جمله مولا امیر ویلې ویله وجوهات یې ډېر کیدای شي. پیل الحکیم لا یخلو عن الحکمه په تحت باندې یو سبب یو علت یوه وجه دا و عقیل ته یې څه ځکه ویله څه ما که یې عقیل زړه کې یوه بهادور بچي آرزو پیدا وشي. ویلې حسین څه څو ډېر زراور طاقتونه وه. یوه طاقت نما عباس دی یوه طاقت نما مسلم ابن عقیل علیه السلام دی. مسلم یا هغه شجاعت بے پناه دی. تاسې تاریخ اوراق
وړه وي ویکس وي څه کله یې ګرفتار کولو کوپې کې هغو تانګو چولو کې یو سپهي کمربند کې به منې نو بمو ته به شړلو څو کسانو گرفتار کو کم سے کم روایات 1000 کسانو مسلم ابن عقیل گرفتار نشو کولی دو کیسه گرفتار شو حسین کو پیتا واستولو مسلم د شجاعت یو عظیم پیکر ده ځکه ځنه علما یې چې عقیل ته ځکه ویله چې ما که عقیل زکیا یو طلب یو ارزو پیدا وشي ایو میړني زوی ارزوی عقیل زکیا پیدا وشي یو داسې زوی چې هغه نه ما مسلم وي هغه حسین مدد وکړي عالیه دا طلب وکړو چې ما ته یا پروردګار عالم یو عباس غوندې زوی راکړي دا ډېر غوړ تکتونه دي ورنه مولا امیر المؤمنین نه زیات عالم کائناتو کې څوک شته څوره کائنات دي علی نه غوټ عالم هیڅوک نه دی علی نه غوټ عالم شته نه دی سوای خدای نه کسی علم د خدای صفت عین دی مخلوق خبره ده کوم څوره مخلوقات دي ټول مخلوق غوټ عالم چې هغه نه پورته عالم نشته هغه نه ما علی ده امیر المؤمنین ده تاسې ذهن کې یقینا دا خبره راغله چې رسول الله په باره کې ته څه یایي رسول الله دپاره یو بل لفظ موجود ده علی غنده عالم کائناتو کې نشته ده محمد مصطفی په شان کې معلم کائناتو کې نشته ځکه امیر المؤمنین عقیل ته دی واجی نه ویله ورنه کائناتو مولا مثال نشته رسول الله نه ورسته علی نه هیڅوک افضل نه دی ټولو انبیاو نه سوای ذات مصطفی نه امیر المؤمنین علی ټولو نه افضل دی د کائناتو مولا فضیلت دی عقیل ورته یایي یا امیر المؤمنین بنی کلاب د عربو ډیره میړنۍ قبیله ده حزام نمیږي د هغه لور ده ډیره حیا او عفت نه ډاکه ده بنی کلاب هغه قبیله ده چې هغوی وړه بچي هم خپلو منځو کې لوبې د آلات حرب سره داسې کوي لکه څنګه میدان جنگ کې میړنۍ مقابلې کوي داسې آلات حرب سره هغوی یلعب مخچولیږي ورسره لوبې ورسره کوي مولا ورته وایي چې عقیل وروره دا پیغام یوسه حزام ته کله دا پیغام راغو زه تفصیلا ټول ټیل کا بیان کوم کې چې 2 غنټو نه ابو شدي وجنه ډیټیل مستقلا ټول کلا تفصیلا نه بیانوم صرف اختصار سره نه حزام میرا زه خپل لګي لور نه پښتنه وکوم لور نه پښتنه وشوه چې مولا امیر المؤمنین خواستګری رغلی ده قبلوی دی څه خاموشه شوله قبلوی دی ولای ما یو شرط ده له شرط بیان که څه علی ته بیان کوم لنا اما شرط هغه وخت کې به زه علی ته بیانوم څه کله اما پلکې اما ډولې د علی کور چوکټ باندې ودرېږي مولا دې څه ماته منظوره ده نکاح وشو د بیبي فلکی ډولۍ روانه شوله د علي کور ته راغلله چوکټ باندې بیبي ډولۍ ودرېدله مولا امیر راغلو بیبي بیان کا دا ډېر عجیبه هندې لفظ دی مولا څه وتي چې یا ام البنین کنیات دی د بیبي یو کنیات دی ام البنین ام مور ته یایي بنین زمنو ته یایي ډېرو زمنو مور یای زمن دنیا ته راغلی نه دي مولا ته څه یي ام البنین نه یایي نمای ای بیبي په نامې وه خپله نمای فاطمه دی خو مولا ته ام البنین نه یایي ام البنین بیبي بیان کا
بیبي ورته یایي هغه شرط څه نن یې بیانوم یا علي هغه دا دی چې دا د زهرا بیبي کور دی دا د حسنینو مور کور دی دلته جبرائیل دخول نشو کوی اما هغه شرط دا دی چې یا علي ماته بې ښځې نظیر نه کوې زه یې دا کور وینځیم د حسنینو او د بیبیانو خدمت وکوم دوستانو تاریخ لیکلی دی چې وخت د تیریږي ورځو نه یوه ورځې باندې مولا امیر مسجد نبوي کې ناست دی مولا سترګې غړوي چې حسین علیه السلام مسجد نبوي ته راغلو ورته کا د بابا مبارک وي حسین از وایي چې ویلی بچای د پیدا شوی دی مولا امیر ورته یایي چې حسین از وایي تو ته مبارک وي مولا کور ته راغللو غږ یې وکړو وړوکی بچی لږ ما ته راوړوئ بیبي ورته ویله چې دنیا ته راغلی دی خو سترګې دې نه خلصوي چې کله مولا امیر المؤمنین آغوش مبارک ته راغو سترګې باندې مولا ورته سترګې وغړولې مولا په ژړا شولو بیبي غږ وکړو چې یا امیر المؤمنین مازبي کې د څه عیب ولیدو مولا دې ورته ویل چې عیب کې نشته دی ما ته یوه ورځ په یاد شوله ویله کومه ورځ ویله یوه داسې ورځ به وي دا به خپل اردوې مټې خپل ورور حسین قربان کي خو سترګې نه خلصوي تاریخ لیکلی دی چې شریکة الحسین بیبي مخکې شوه د حسین مشره خور مخکې شوله یې چې عباس ته یې غوی کې یوه خبره وکړه مولا ورته ویل چې لورې څه ده ورته ویله ویلی بابا تو نه څه پټ دي خو چې کله مور زهرا مو دنیا نه تلله ما ته یې وصیت کړی و ویلی چې شي وصیت یې ته کړی و ویلی ما ته یې وصیت کړی و چې کله ایمو کور کې اول بچی پیدا وشي نامه به عباس وي عباس نه نامه چا ایښې دی د حسنینو مور په ایښې دی بیبي په ایښې دی ما ته خپلې مور ویلې وه چې کله پیدا وشي چې کله یې وکسې سترګې به نه خلصوي خو هغوی کې اول ورته وایه چې عباسه وروره ایما قدرمنې مور زهرا سلام درته کړی دی ما یې خپلې مور سلام ورته ورسولو سترګې د نه خلصوي مولا غږ وکړو حسن از وای لږ نږدې شه مولا امام مجتبی راغللو یې چې امام حسن ته یې غوږې کې ویر کو خو یې چې عباس سترګې نه خلصوي یو ورته مولا غږ وکړو چې امام زوی حسین چېرته دی دا یې تاریخ الفاظ دي یې چې کله حسین نږدې شولو یې چې غواړي چې حسین غوږې ته لاړ شي یې چې اول عباس خپل دوه لاسونه مخکې کړله یې چې اشاره یې وکړه څه شي اشاره یې وکړه اشاره یې دا وکړه چې بادشاه اول لاسونه رانه قبول کړه هغه نه وروسته خپلې سترګې د حسین جبین باندې خلاصې کړلې وخت تېرېږي خو مور ورته ویلې وه عباس زوی حسین ته ورور نه ونه یي بادشاه نه ورته وایه اکا نه ورته وایه ته غلام یې کله یې وپا خبرې کېږي بیا یې عباس یاد کېږي خو چې کله یې مدینې نه مولا حسین خروج کولو کله کاپیله روانه شوله یو ځای و چې هلته یوه ونه وه چې هغه ځای نامه شجرة الوداع وه هغه ونه چې کله کاپیلې مدینې نه تلې هلته به رخصتي خستی شوله حسین کاپیله روانه شوله چې مولا سترګې وغړولې عباس مور یې ولیدله بیبي رخصتي خو وشوه کاروان روان دی بیا څنګه راغلی ورته کا د جنتو سردار حسینه بادشاه دوره اجازت راکړه چې خپل مړني زوی عباس را څو خبرې لګې وکړم
بیبی اجازه ده دوستانو یې څه عباس یې راوستو چېرته یې راوستو یې د مسجد نبوي ته یې راوستو دروازې یې بند کړله ورته کا د عباس از ویل لږ ښی لاس راکړه هېڅ ښی لاس یې ته نه وتو پیغمبر او ځینې یې کېدول ویل دویم لاس یې راکړه دویم لاس یې واخیستو یې څه بیبي خپل سر باندې مور یې ویه د عباس سترګو نه اوښکې روانې دي بیبي د ورته یې څه عباس از وای د رسول الله ښی لاس د چېرته ویلې رسول الله روزین دی ویلې کیڼ د چېرته دی ویلې مور یې تا سر باندې ویلې د رسول الله روزین یا کسامه که د مور سر یا کسامه که څه حسین څه به وپا کوم مور یې وپا به ورسه کوم دا څنګه کېدای شي چې زه زنده وم بدشاه ته لږ هم دې تکلیف پېښ شي کاروان لاړلو مکې ته راغللو څلور میاشتې لاس ورځې شاهنشاه د کربلا حرم خدا کې تېرې کړلې د حج احرام یې تړلی دی حجیانو ته پاته دی حجیان په دې خبرې باندې خبر دي څه طواف کې کعبې کې زیات رش هغه 8 ذوالحج باندې وي اتم ورځې باندې ډېر رش وي ټول حجیان طواف کوي 8 ذوالحج ورځه دی یو ورته شاهنشاه د کربلا غږ وکړو عباس وروره قربان بدشاه ویلې میراني وروره داسې وکړه د حج احرام خلاص که پرې باندې بدل که بدشاه ویلي وجه څه دی یزید کوم سپیان رستولی دي هغه تا ته راته سترګې نشي غړوی چې عباس زنده وي ای مولا حکم و 8 ذوالحج ورځ دی کاروان د روانېږي عباس مخ ته وکړو ورته کا ده بادشاه وروره بادشاه آقا دوره اجازات راکړه چې د کعبې چت باندې ودرېږم دغو حجیانو ته لږې څه خبرې وکړم ویلې اجازه ده درته عباس وروره مخکې چې کله حج کې درېم د کعبې دروازې به خلاصې وي اوس یا در په یو کې نه طرف شته چاته صرف 3 هستیان د کعبې چت باندې ولاړې دي یو بلال حبشي ولاړ دی چې کله مکه پاتې شوله نو پیغمبر بلال ته حکم وکړو چې بلال اذان وکړي کعبې چاته وخیجه بلال وختلو دویمه هستي د کعبې چت باندې ودرېده د کائنات مولا جناب امیر علیه الصلاة والسلام وو چې پیغمبر ورته ویلي وو سنیانو شیعو ټولو کتابو کې دا مشهوره او معروفه خبره ده علامه هیلي بزرګوار د مولا ولایت ثابت کولی کیا دا دلیل یا پیش کړی دی د مولا لوی فضایل نو لوی فضیلت د مولا دعا ده تاسو ته پاته ده چې پیغمبر سوره توبه ورکړی و سوره توبه امیر المؤمنین بیل مکې ته راغو د کعبې چت باندې ودرېدو ټول مشرکان دي امیر المؤمنین د سوره توبه تلاوت یې وکړلو یو د کائنات مولا څخه کعبې چت باندې ودرېدو دریمه هستی هغه کعبې چت باندې ودرېده هغه حسین میرنی ورور عباس و چې کعبې باندې داسې وځلېدلو لکه څنګه موږ تاسې کور باندې ښکلی نشان لګوو خو چې کله عباس کعبې چاته وختلو د عباس ځواني ډېره لوړه وه تاسې علماو نه اورېدلي دي ځکه روایات کې راغلي دي چې که خپې ریکابو کې نه وې چې ځمکې ته به رسېدې که ریکابو کې وې نو بیا به د خپې چې ریکابو کې یې کېدولې نو ټوټکې سرونه به بیا یې یواز غوږو ته رسېدله ځواني یې ډېره لوړه وه او چې کله ام البنین بیبي خبره شوه مدینې کې چې عباس شهید شوی دی بیبي اول منله نه چې کله شهادت یقین متوجه شو نو بیبي بیا کربلا ته راغله د عباس مور واقع کربلا نه ورسته بیا کربلا ته راغلی دی کربلایان لوړ دي د سوارانو هغه ځای لیدلی دی هغه وار 20 یاشتو دی
چې کوم ځای باندې ام البنین بیبي خپل میړني زوی عباس ته ولاړه دی هغه وار یاشته دی هغه ځنځیر یاشته دی هغه خلک چې هغه د عباس حقیقي قبر ته کوشي ویلي چې علام دی اوبه ته نه تویږي پروردګار تاسو ته نصیب وګرځوه مو خپل هغه ځای ما لیدلی دی خو اوبو یې عجیبه غوندې حالات دی چې کله یې عباس قبر ته نږدې کېږي نو بیا هغه اوبه پړاچې کوي مو آیت الله حافظ بشیر نه نجاب کې پوښتنه وکړه چې دا اوبه مړی بیا ویلي کوي هغه جمله دا وه ما دا خپل عربیت مو نه پړاو کړی خو بقول اخ پکي هم مجتهد هغه ویل دا د عباس نه معافي غواړي اوبه د عباس نه معافي غواړي خو چې کله بیبي راغلله د میړني قبر څخه کله ورته وخیله شو بیبي صرف یو شعر ویله څه ویله بیبي ویله ام البنین بیبي ویله عباس اسوای وشه ما ته پته ولګېده کائناتو کې تو پیشون کې وفا څوک نشي کوه څه کومه وفا حسین ستو کړی دی بیبي تا ته څه معلومه شوه دویم شعر کې بیبي ویلي دي ځکه چې امام عباس زوی ځوانۍ ډېره لوړه وه قبر یې ډېر وړوکی دی قبر ډېر زیات وړوکی دی خو نه عباس کله کعبې چا ته وختو مولا حسین د لاندې طواف کوي یو ورته ټوله اجتماع یې څه روغ شوله ودرېدله یې عباس خپل مخ حسین طرف ته تاو کړلو حسین طرف ته یې ویلي تاو کړو ځکه چې کله فتح مکه کېدله چې کله پیغمبر بلال ته ویله بلال اذان وکړه کعبې چا ته وخیجه بلال چې کله کعبې چا ته وختو غږ یې وکړو یا رسول الله چې کله ما مدینې کې اذان کولو نو تا نه مو پوښتنه کړې وه چې مخ کوم طرف کوم تا راته ویلي وه چې کعبې طرف یې کړه نن خو یې کعبې چاپ ویلار یم نن مخ کوم طرف کوم پیغمبر ورته ویله چې نن حقیقي کعبې محمد مصطفی طرف کا ځکه عباس یا خپل مخ حقیقي کعبې ته روح کعبې ته وارث کعبې ته حسین طرف ته کړلو ټوله خطبه تلاوت نه کوم صرف لاس جملې خطبه تلاوت کوم صرف لاس جملې د کربلا میړنی کعبې چات باندې ودرېدلو څه ویله رحمان رحیم شروع کوم الله نه مینه چې هغه رحمان دی رحیم دی الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم ابیه عباس دوی اشاره وکړي ایوای شرای کیلو سوکا ایوای شرای خیلو سوکا چی ویلا الحمدلله حمد کوم صفات کوم ثنا کوم د اغزاد الذي اخدای شرفه چې هغه عزت ورکو هازا سه اشاره کعبې طرف ته وکړه دغې کعبې ته عزت ورکو کرامات ورکو بقدوم ابیه خیلو سه اشاره حسین طرف وکړه چې دغې کعبې ته خدای شرف ورکړلو د حسین د بابا قدمو وجې نه حالان کې امیر المؤمنین علی د عباس بابا دی عباس د سینه ایسه امام بابا نه بلکې ایسه د حسین بابا مولا طرف ته اشاره وکړه دویمه جمله مولا عباس دی ایسه من کان بالامس بیتا اصبح قبله د مولا امیر المؤمنین قدمو کېدولې نه مخکې دا ایوه عام خونه وه ایوه یې تیږو کمره وه اصبح قبله چې علیو کې قدمونه کېدوله قبله جوړه شوله عباس دی عباس چې کله کې مولا قدمونه کېدول قبله وګرځېدله ټولو کې زیات
مخلوق ده 8 ذوالحجه ورځ ده ټول حاجیان دي خو عباس میرنتوب وکسه ټول حاجیانو ته خطاب څه کوي عباس داسې ورته نه وایي چې وا حاجیانو نه عباس ورته وایي ایها الکفره وا کفرانو والفجره آپ پسندگرو آپ فتنگرو آتصدون طریق البیت لامام البررہ دا کعبه دغه کعبې لیاره دغه کعبې کې حالاتو خرپوله تاسې اخ چاته کوئ چې هغه د دغې کعبې وارث دی هغه ته لیاره رو کوئ چې دا ټول مخلوقاتو کې کعبې وارث څوک دی حسین دی هو من هو احق به من سائر البریه آجیانو دا ټول مخلوقاتو کې کائناتو کې دغه کعبې زیات حقدار د وراثت څوک دی حسین علاوه څوک شته ومن هو ادنى به کدا کعبې ته ټول کائناتو کې څه نږدې دی حسین نږدې دی ولولا حکم الله الجلیه واسراره العالیه واختباره البریه الیه قبل ان یمشي لده عجیبه غنه جمله عباس کړی ده ولولا حکم الله الجلیه یی کچره د خدای حکمتونه خو نه وي هغه واضح حکمتونه خدای نه وي واسراره العالیه هغه بلند اسرار نه څرګند دي معشیات الهی نه وي اراده رب نه وي خدای غواړي چې هغه اسرار پټ شي کچېرې هغه رازو پټول مقصود نه وي واختباره البریه د خدای مخلوق امتحان اخیستل نه وي حاجیانو تاسې به دا کعبه لیدلې وه کعبې به څه کړې وه لتار البیت الیه قبل ان یمشي لده دا کعبه به هوا کې ورتلې وه مدینې ته به لاړه وه حسین قدمو کې به ځان چولی و هغه نه وروسته عباس ویله قد استلم الناس الحجر تاسو نو دا کوشش کوئ چې حجر اسود ماچی کوئ والحجر یستلم یده دا حجر اسود دا ارمان کوي چې لږ مو حسین لږ زه حسین ماچی کوم تاسې ارمان دا دی یو عجیبه کوشش کوئ چې حجر اسود ماچی کوم خو حجر اسود کوشش کوي چې حسین صاحب کی هغه نه وروسته عباس یې ولو لم تکن مشیة مولایا مجبولة من مشیة الرحمن امام مولا کومه اراده کړې ده هغه خدای اراده ده د خدای مشیت ده د رحمان مشیت ده امام مولا هغه اراده کړې ده چې کوم باندې خدای رسیده مشیت الهی ده کچېرې مشیت الهی نه وي حاجیانو لاوکتم علیکم کسکر الغصبان علی اصابیر طیران کچېرې ما ته بادشاه اوس جنگ اجازت راکړي زه به تاسې باندې داسې حمله وکړم لکه څنګه یو عقاب لکه څنګه یو باز چې کله مرغانو باندې حمله وکړي هوا کې هغوی غوښه خو ډېره وړیا خبره ده ایپه خو پاته ونه لګېږي همدې شان سه عباس به تاسې نه حمله وکړي تاسې وجود به ختم کړي لوکاتم علیکم کسکر الغضبان هغه غضب نه ډاک عقاب علی اصابیر طیران د مرغیو ټولې باندې حمله وکړي داسې حمله به زه تاسې باندې وکړم
اتخون قوما یلعب بالموت فی تپولیا تاسې هغه څوک ډراوئ چې هغه وړوکوالي پاته خو تاسې ته شته که نه ابوس ځان یایي وړوکوالي کې خو مې هغه جنګ سپین کې لیدلی و که نه چې هیڅوک یې مخته نه شو راتلی فکیف کان فی رجلیه اوس ابوس شباب کې دی اوس به ابوس مقابله څوک وکړي ولفدیتو بالحمات لسید البریات دون الحیوانات یاد وساتوئ دا ټول کائنات به حسین ته جهر کوم خپل سید خپل سردار نه که حسین حیواناتو ته آرډر وکړي دا حیوانات یا حسین اطاعت به وکړي هیهات ډېره ور یاده فنظرو لږ سترګې خو وغړوئ ثم انظرو لږ فکر وکړئ میمن اخچاته پی بیته تطهیر والآیات چې هغه کور کې د طهارت آیتونو نزول کړی دی یا هغه د طهارت اعلان خدای کړی دی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا اشاره اوس مغه ته وکړه ومیمن شارب الخمر یو طرف شراب چکونگر ہے نشی کونگر ہے آحجانو ومیمن پی بیت الوحی والقرآن بل طرف تا آگا چوک دے سے آگا کور کے قرآن و واحی رخلی دے ومیمن صاحب الحوض والکوثر یو طرف تا آگا چوک دے سے حوض کوثر چیختان دے حوض کوثر آگا وہ بدی سکا قیامات کی چوک بچی کی روایاتو کې دا رغلی چې هغه بیا وشه تنده بیا هغه ته بیا تنده دوباره نه لګېږي هغه بیا نه تږي کېږي اوس سنیانو شیعو دې باندې اتفاق دی چې د حوض کوثر اوبو تقسیمونکی امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه الصلاة والسلام دی د کائناتو مولا دی هغه به اوبه ورکوي روایات شته دي احادیث شته دي ځکه عباس اشاره وکړه چې هغه څوک چې هغه کور کې آیتونو نزول کړی دی هغه صاحب کوثر دی وممن فی بیته لهوات و دنسات هغه چا سره مقابله کوئ چې هغه کور کې داسې ګناه نشته دی داسې فتنه و فساد نشته هر یوه ګناه هغه خونې کې شته دی اشاره یزید طرف ته وکړه یو صلوات وای محمد علی محمد کد وعکاتم توسی تو اجیان یوی غلطه که مبتلای عباس دوته یای وش عربی نیم خطبت طولانی ده صرف مفهومی بینام توسی اغی غلطه که مبتلایوی تو کمی غلطه که قریش مبتلاو قریش و داویلا چه رسول الله شهید کو خو لیکن واجیالو تاسی تا پاتا ده چه چو پوری علی زندهو چاکی تکات بو چه رسول الله تا نزدی شوه ده تاسی هم اگی غلطه کی ہوئی تاسی چه حسین به شهید کو چه چو پوری عباس زنده ده حسین تا سترگی نشوی غلبای دا جرار والا خطبه تلاوت کوي حسین نام دی غاګ وکړو مړنی اورورا ته د خطبه ویلي کراجاز دل ویلي میدانی جنگ نه ده خطبه ده مړنی اورورا واشه باس کا عباس کوشو ارض الحج باندې د اهل الله کاروان کربلا طرف ته روان شولو حسین کوم یو کار کولو اول غاګ به کولو عباس به ته حاضر وو دو محرم باندې کله قافله د اهل الله سرزمین کربلا ته کله زینت ویر کو کله حسین زمکه واخستله کله خیمه لګولې حسین اول غاګ وکړو مړنی اورورا عباس اورورا خیمه ولګوا خو یو جمله حسین بلیا کړی دی او تا کو د مړنی اورورا خیمه ولګوا
خو ما قدرمنې خور خیمه لږه جوور کې ولګوه خو پناه کې ولګوه. عباس علیه السلام هغه وفا چې هغه مثال کائناتو کې نشته. کله یې وفا خبرې کېږي بیا یې عباس نه راځي. وفا روحاني تعارف طی کولو دپاره خالق د وفا خلقت کړی دی. عهد وفا خو لسم ریزې باندې کربلا کې عباس ډېر ستړی شوی دی. ټول شهیدان یې ولیده خو تاریخ لیکلی دی چې یو شوارې بدشاه ته راووت ما ته یې جنګ اجازات راکړه. خو یوشتم وارې عباس یوه عجیبه غندې جمله وکړله. عباس بله ما ته یې جنګ اجازات حسین به خاموش و. یوشتم وارې کله عباس ودرېدو یوه جمله یې وکړه ورته کا د بادشاه تا ته پاته دی که ما ته یې جنگ اجازات را نکړي لقد د روایت کې راغلی دي لقد ذاک صدري ته ما زړه نه خبر یې کیدای شي وشه ما زړه چود شي. حسین خاموش دی. عباس بیا روان شولو. ځان سې ویله چې سبې نه ډېر ستړی شوی میدان ته لاړې راغلې له خو لاړ شه خپلې خیمې حال خو یې الګ وکسه. یې څه کله د کربلا مېړنی خپلې خیمې ته راغو دوستانو سترګې یې وغړولې د فضل مور یې ولیده د خیمې ټول سامان بیبي تړلی دی. عباس پوښتنه ترنه وکړه د فضل مورې د سامان د ولې تړلی دی؟ د شهاداتو سلسله وکسه کربلا میدان وکسه لوږه وکسه تنده وکسه. بیبي د ورته یې چې د علي میرنیه زویه د سامان ما ځکه تړلی دی روانه یم نجاب ته مولا ته یوه ګیله کوم. د فضل مور یې چې ښه ګیله کوي ویله ګیله صرف ورته دا کوم مولا ته یایم چې تا خو ویله چې عباس ډېر میړنی دی. بیا د فضل مور یې نه ویلي بادشاه ته خو یو شوارې ورغلی مې جنګ اجازات نه راکوي. دوستانو یی څه بیبي د ورته یایي چې سبې نه تا خیمې ته د درو کالو بیبي 14 وارې راغلله. خو څوارلسم وارې کله بیبي راغلله ورته کا د کربلا مېړنیه څه کله څوارلسم وارې بیبي راغلله نو بیبي څه وکړله یې چې بیبي هغه خپلې وچې شنډې خیمې چوکټ نه کېدولې اندوره یې ویله بندیارې ما کاکا ته وایه چې ما ته اوبه مه راوړي خو ما وړوکې اصغر ډېر تږی دی. یی دا خبرې د کېږي د حسین وړه لوره حاضره شوله مشک ورسره دی. دوستانو یی څه بیبي غږ وکړو کاکا زه به تا ته جنګ اجازات زه واخلم اوبو راوړل اجازات به زه درته واخلم. دوستانو روایات کې لیکلي دي چې مخکې د دې نه څه اربع روان شي یی څه وړه بیبي دی ورته یی څه کاکا مخکې د دې نه څه تا ته زه اجازات واخلم څه اوبه راوړې خو د یوې خبرې ځواب لږ راکړه ورته کا د وړې ورېرې وایه دوستانو تاسې نه موافق غواړم یی څه وړه بیبي دی ورته یی څه کاکا دا پوښتنه درنه کوم څه کائناتو کې ما غوندې مېړنی ترې چا شته دی؟ ویله نه وړې بیبي تا غوندې مېړنی ترې چا نشته دی. او ورته کا د کربلا مېړنیه کاکا نو سکینه غوندې تږې دنیا کې څوک شته نشته دی. یی څه یې وکړه دوستانو د کربلا مېړنی روایات کې لیکلي دي د کربلا دوستانو روایات کې لیکلي دي د کربلا مقاتلو کې لیکلي دي چې کله وړه بیبي روانه شوله دوستانو تاسې جذبې نه جار شم مصاحب د مېړني ورځ د مېړني شپه د څو جملې مصاحب دوستانو یی چې کله وړه بیبي راغله د کربلا مېړنی روزه ډېر ادب سره مصاحب یم ډېر ادب سره واورئ انم شپه دی ربي کریم به تاسې زه مردونه پراه کړي. دوستانو روایات کې لیکلي دي یی چې کله د کربلا مېړنی وړې بیبي سره راغللو
یہی سے حسین کلستر کی وغڑا والی بادشاہ صرف ایوا جملہ وکا اچھی ویلا یہی سے وریانے ویلا چوڑی بی بی موشا یہ جانگی جازاد خو نویر کام خو بروری توتا خلوری ایوا خبرہ توتا کام دکر برامرانی ایوا خبرہ توتا کام دستانی سے بادشاہ ہوتا ہے وتا کود میرانی آیا خبرہ دادے سکرالا سمس دکاری ورابی بی سوری کبھی بیا پروپری نگدوی ووری بی بی مزدگاری خیمون روزه بیا پرکا کوتا سوری ونکی پر یاوتی و مظلوم حسینو عزیزان حسین چکلا میړنی علمدار فرات نیول ویدلو نو غاګې وکړو چې مظلوم وروره د مظلوم ورور په مدد زره ورسېږه میرا باز آز گوروز پر اختیار آشا لاس پا ملیکا بزر زدہ روشا یکد بدشو وزیر تحاق ویورورا زل جن اپریک دا ورورا پیادا روشا زد پیگم چبی نواشوی یو سات نپاست ورورا تلاشوی
یا باد مریو بغاور هر چی دا خپل صاحبان په ناګي راغلي دي
على نتله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا أصبر يا الله 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 إلهي بك محمد وأنت المحمود إلهي بك علي وأنت الأعلى إلهي بك السيدة وأنت فطر السماوات والأرض إلهي بك حسن وأنت المحسن إلهي بك حسين وأنت قديم الإحسان إلهي بك تسعة المعصومين من ذرية الحسين کریم خدایا کریم اهل بیت ده تیرا د مدنی د کربلا ذکر وشو باب الحوائج ده مقام لخطیره کریم خدای مدعا توسل قبول و منظور و گرزاوی ما ټول ته گناهان صغیره کبیره معافی وکي دوستان د مولا چې ترهیب زمان کې وساتي متفق متحد و گرزاوی نه پاک بارت نه لري کی دشمنان اهل بیت ته نیستو نه بودی و گرزاوی او شر نه فساد نه دوستان د مولا محفوظ وساتي کار ته خیر وکي تو کار جمله مشکلات حل کی کار آری مسئله کی آری مملکی مولا و گرزاوله کی د منجی بشریات ظهور باندې تعجیل وکي خدای غاوان و انصار نه حساب گرزاوی کریم خدای کریم اهل بیت ته جامع رحمتونه برکتونه نازل کی اټولو شری مردونه افرا کی ایمدا غازه دری د سنزنی د نوخه د متام کریم خدای حسین سے قبول منظور و گرزاوله کی کریم خدای تر مؤمنین دغړي دي تر مؤمنات رغړي دي قدم قدم که هزارها حسنات ولی کی جمله سیئات حسنات و بدل کی ایچا مسافرین می کربلا میدانی لخاطر سپر بی خطر و گرزاوی ډاکو منګلو سیکورو کې نصیبونه واکي هر قسم ته زمینی اسمنی اپات و بلیاتونه تکلیفات و مشکلات و خطراتونه محفوظ وساتي کریم خدای چا بچی نوی المسیح نوی علمدار د کربلا سبب الحوائج ده علمدار د کربلا لخاطره د بچي او د المسیح واتي او توکي د عظیم نعمت عظمان این امید ما کی وګي ډاکي وګرځولې کی د میړو براخي وکي کریم خدای کریم اهل بیت ده هتیرا ایشو بیمارون وی نوستي جامع کی خپل بیمارون وی خونو کی بیماری وی سپاتولو کی وی صحت پیاځه متنی واغستوي د بیبي اسمت لوس پتیر وګرځولې کی څوره کسانو مونږ جنونه سپرلې دي چاندي کی هستا واستو مت نظرونه رکړې دي امام برګوت نظرونه چوری دي کریم خدای تعلیم بذات صدوری اټولو نه خبري څوره کسانو مونږ جنونه سپرلې دي نظر حسین التماس دعا دی ریحان استاد جمال ولدار نظر کړو ډاکټر منیر حسین انجینیر مهدی حسین نظر مو ترستوړی وو نور کسو صابر چې د التماس دعا کړي مشتاق حسین د ابو زبیان ټلیفون ته کړی دی کریم خدایا څوره کسان دي تعلیم به ذات صدوری ته ټول معلوم دي دا ټول نظرات قبول منظور وګرځولې کی کورو کې وته خیر وکي مشکلات حل کی کریم خدایا بچی کامیاب کمرون وګرځوي تعلیم کې وته کامیاب کی خپل یا صحت زندگی ورکی مرحمینو نه رحم کی سورۃ المبارکۃ الفاتحه سورۃ کسانو مونږ جنونه سپړي نظرات رکړي دي یا غوي حق دون څو کسانو څخه اختر ته التماس دعا دی کریم خدایا د نظر قبول منظور وګرځولې کی خوشاله بودی وساتل کی کی بیات استاد خپل مور په صفاتیا وخته الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم بیترو کسانو څخه ذکرانو باندې جنونه سپارلې دي نظرات یې ورکړي دي کریم خدای کریم اهل بیت ته نظرات قبول منظور وګرځوي کورو کې وته خیر وکي مشکلات حل کی خویاندې میاندې رغل دي شرم حیا او پردې وساتل کی کورو کې وته خیر وکي مشکلات حل کی مسافرین امنمون کې وساتي مریضانو ته صحت کلی ورکي حقدار یو باقی الفاتحه بسم الله تاجیر اسحاق جی صبیر جی ممتاز شربات صبدار رجب عمران مادر عمران نایب لایق ډاکټر طرف نه والد صاحب صفاتیا وخت نایب منیر امین اکبر غلام بشارات حاجی بادشاہ حسین کریم خدای نور تر کسو نظرات چوری نظرات قبول منظور وګرځوي کور کې وته خیر وکي مشکلات حل کې حقدار یو باقی الفاتحه د جامع حقدار دي کوم کسان امام برګوت وقف یاد کړی دي زمکه او تواکب کړی دي علماء ته متمونه کړی ذاکرین دي مرسی وی دي شعرا دي حسین شاعری کړی دي جمله مؤمنین مؤمنات شهدا علماء پکاه مجتهدین خصوصا علماء کریم کی خدمت نو کړی شهر رجب علی واد علی مدات واد سید علی حسینی واد هغه شهید درجات یا علی و ګرځولای کی بسم الله الرحمن الرحیم
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلی الله محمد و ذکرون د مولا حسین ذکر وکړو د ژبې حسین ذکر باندې جری و سری وساتي عزتونه سربلند وساتي کورو کې وته خیر وکي حقداري وبخي. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. نجات المساكين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.